عمران خان د معافي غواړي اسټابلیشمنت خصفه مطالبه کړې ده د عمران خان د معافي د حواله سره نور هم اهم اپډیټس دي. جنرال عاصم منیر ویلي دي چې زما غټ خواهش ده چې زه د شهادت په مرګ باندې مرشم، زه نه صدر جوړېدل غواړم نه وزیر اعظم جوړېدل غواړم. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو ځکه صحافي سهیل وړای چې کوم د آرمي چیف جنرال عاصم منیر سره ملاقات کړی دی او دغه ملاقات نه پس بیا عمده صحافي سهیل وړای چې دوه کالم هم لیکلي دي چې په کې د دې ملاقات ټولې خبرې لیکلې دي. خو اصل کې سهیل وړای چې کوم دی دا د آرمي د اسټابلیشمنت یو فیور والا صحافي دی. مطلب دا د اسټابلیشمنت یا د چې کوم مطلب د مسلم لیگ نون حکومت دی د دې صحافي دی، ځکه ورسره آرمي چیف ملاقات هم کړی او شاړه غونډه انټرویو هم شوې ده. په دې کې اوس څه خبرې شوې دي سهیل وړای چې یو قسم لا بل طرف ته عمران خان ته یو مشوره هم ورکړې ده. سهیل وړای چې عمران خان ته څه مشوره ورکړې هغه باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. ډېر اهم اپډیټس دي، ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سهیل وړای چې عمران خان ته ویلي دي چې ته یو ټرن واخله، څنګه چې نواز شریف او شهباز شریف ته په یو ټرن نشونو دغه رنګ تم واخله او جیل نه بهر روزه خپل سیاست بچ کا. په دې باندې تفصیلا خبره کوو. دا خو مله شاټ وي. راځو چې ټول نه باندې تاسو کمنټ وکړئ چې آیا عمران خان ته معافي غوښتل پکار دي کنه، آیا عمران خان ته کلیام معافي غوښتل پکار دي کنه، کمنټ لازمي وکړئ. ډیټیل طرف ته راځو. سهیل وړای جنرال عاصم منیر سره ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي په هغه تفصیلا خبره کوو. سهیل وړای چې اصل کې د اسټابلیشمنت فیور والا صحافي دی. سهیل وړای لیکلي دي دغه ملاقات نه پس دوه کالم لیکلي دي چې آرمي چیف نه مطلب د صدر جوړېدو حواله سره مات پوښتنه وکړه. نو آرمي چیف ووی چې د ټولو نه دا ټول یې افواګان دي او زه محافظ الله پاک جوړ کړی ما او دین علاوه زما د یوې عہدې خواهش هم نشته. زه یو سپاهی ما او زما غټ خواهش دا چې زه د شهادت په مرګ باندې مړ شم. بل آرمي چیف د شهباز شریف هم تعریف کړی دی چې شهباز شریف ملک ترقۍ د پر ډېر اهم کارونه کوي او جنگ دوران هم شهباز شریف ډېر اهم کردار ادا کړی و. سهیل وړای چې مزید لیکلی دي چې آرمي چیف ویلي چې سیاسي مصلحت پرشتونی زړه سره د معافي غوښتلو باندې کیږي. مطلب یعنی عمران خان د معافي وغواړي نو بیا به مطلب دا هر څه چې کوم دي د عمران خان نه لري شي او عمران خان ته بلارې کولو شي او سختۍ به ختم شي. خو سهیل وړای مزید لیکلی چې آرمي چیف سره د لس کالو آرمي چیف سره د لس کالو یو داسې د ترقۍ یو پلان دی، یو داسې منصوبه ده چې دې منصوبې سره به پاکستان د ترقی یافته ملکونو په صف کې شامل شي او پاکستان سره په ځمکه ډېرې خزانې دي یعنی معدنیات او دې خزانو سره به پاکستان ډېره غټه ترقی کوي. بل سهیل وړای ویلي دي چې آرمي چیف یو ډېر عاجز انسان دی، تکبر پکې نشته، خلکو سره ډېر په عاجزۍ باندې ملاویږي. بل سهیل وړای چې عمران خان ته مشوره ورکړې ده. اوس په عمران خان باندې مشوره وکړو. سهیل وړای په خپل کالم کې د آرمي چیف ډېرې غټې صفتې کړې دي. دې نه مخکې چې کم باجوه صاحب نوم دی سهیل وړای په دغه هم صفتې کولې. نو په کار هم دا خو چې صفتو والا کار سړی وکړي نو چې کم ځای کې چې صفتو کار یې به مونږ هم اپریشیټ کوو، هر سړی اپریشیټ کوي. سهیل وړای عمران خان ته مشوره ورکړې ده چې عمران خان د پاره لیکلي دي په دغه خپل کالم کې چې کېدی جی جان ہے تو جهان ہے. سیول لیکلي وره جی کېدی جی لکه عمران خان ته ویل چې کېدی جی جان ہے تو جهان ہے. پاکستان د بټو په شان سانحه دوباره نه لیدل غواړي. لکه دلته ولویل چې کچریته بټو مسنګه پانځ شو نو پاکستان دغه سانحه دوباره لیدل نه غواړي او ستاوي په کروڑونو فینس دي هغه هم مونږه خفقول نه غواړو. نو ته دا ته چلو چې معافي وغواړو فورا د جیل نه بهر روزه او جیل نه چې بهر تروزه نو ستاب سیاست هم بد شي، د ستاب چې کم پالیټکس والا کیریئر دی هغه به هم بد شي. یعنی خبرو کې یو دای ولا هم ویل چې ته یو ټرن واخله، مطلب تا چې کوم خبرې کړي هغه نشاله شي یو ټرن واخله. ځکه تا وي خپل ویلي چې بعضو خبرو کې یو ټرن ایشتل د انسان لپاره فائدہ مني، نو دلته هم یو ټرن ایشتل ستاره لپاره فائدہ مند دي او ته یو ټرن واخله جی. نو دا سهیل وړای چې عمران خان ته هم دغه ملاقات نه پس یو مشوره ورکړې ده. اوس دې حواله سره د تاسو سره ده کمنټ لازمي وکړئ.